السلام علیکم دوستانو، امید دی چې ښه به وئ او روغ او جوړه به وئ او د ژوند په مزو کې به دوستانو نن درته بیا یو ډېر زبردست اپلیکیشن ښیم چې هغې سره به ستاسو چې کوم دی ډېرې مسلې حل کېږي او ډېر به خوشحاله وي تر هغې اپلیکیشن نه. نو دوستانو ویډیو زما سره پوره او لازمي وګورئ ځکه چې ډېره د فایدې ډکه ویډیو دی او سکیپ کوئ مه. او دوستانو که تر اوسه تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه نو پلیز سبسکرایب یې کړئ او که زموږ پیج تاسو فالو کړی نه نو پلیز فالو یې کړئ ځکه چې په دې باندې تاسو نه هېڅ نه ځي او دغه شان مزدارې او خوندورې ویډیوګانې به تاسو ته زموږ د پیج او د چینل نه چې کوم دی هغه میلاویږي. نو دوستانو ویډیو شروع کوو. ویډیو په دغه رقم دی چې تاسو مثلا یا د موبایل ټچ خراب دی یا مثلا ستاسو یو لاس بند دی او په بل کې ستاسو چې کوم دی موبایل نیولی دی نو ستاسو ضرورت شو چې الریډي تاسو وایي چې یار زه فیسبوک یا واتساپ کولاو کوم چې ما له چا میسج وکړو نو زه اوس درته ښیم چې الریډي به تاسو څنګه کار وکړئ. زه درته ښیم او الریډي طریقه درته ښیم دغه شان چې ما دا اپلیکیشن اون کړو نو زه اوس دې کې وایم چې واتساپ ما په دې کې الریډي چې کله واتساپ وویل نو دلته تاسو ګورئ دوستانو ما سره الریډي چې کوم دی هغه واتساپ اون شو. اوس که ته وایې چې زه دې ته وایم چې واپس باک دې لاړو واپس مطلب وروستو لاړو اوس ورته وایم چې فیسبوک کولاو که نو دلته زما سره الریډي چې کوم دی هغه فیسبوک آن کېږي. اوس ګورئ ښه ما ورته نوم واخیستو نو بره فیسبوک یې الریډي دغه سیو کړو ځان سره نو زه اوس ورته وایم ګورئ ښه فیسبوک زما سره ګورئ الریډي چې کوم دی هغه فیسبوک آن شو نو اوس د واپس چې کوم دی بیا بوزم باک ګورئ دا زما چې کوم دی واپس لاړو. اوس دا چې تاسو ته به بره دغه نشان ښکارېږي دا چې زه وایم دلته بره ټیپ کېږي الریډي چې کوم دی نو اوس ګورئ زه ورته چې د هر څیز نوم واخلم نو دې ما له الریډي چې کوم دی مخه نوم چې کوم دی هغه هلته بره ولیکئ شي او د ما د مخه اپلیکیشن چې کوم دی هغه کولاو شي نو زه اوس درته الریډي ښیم چې دی ما ته څنګه هغه اپلیکیشنان کولاوئ. اوس زه دې کې وایم تاسو به وایئ چې آیا د فیسبوک یو هغه یې سیو کړی دی که نه مسنجر زما سره ګورئ الریډي چې کوم دی مسنجر هم کولاو شو نو ډېر مزدار اپلیکیشن دی او ستاسو ګوتې مثلا لاندې دي او ستاسو موبایل چې ټچ کله لاندې شي ګوتې نو ټچ چې کوم دی هغه کار پرېږدي نو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. تاسو په زبان سره چې کوم دی هغه هر څه کولی شئ او مطلب ستا د موبایل یو داسې زیږې خراب دی په ټچ کې چې هغه ځای مطلب اوس دغه ځای شو اوس زه درته ښیم الریډي اوس دغه ځای کې چې کوم دی واتساپ دی او د دې ځای چې کوم دی دا زیږې کار نه کوي نو ته څنګه کولی شې چې واتساپ الریډي چې کوم دی په زبان سره ته کولاو کړې. تاسو ته ما ټوله ریل طریقه وښوله اوس زه درته ښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای نه راډاونلوډ کړئ نو راځو ډایرکټلی چې کوم دی موږ پلی سټور کولاو کړو نو چې په پلی سټور کې موږ بره ولیکو وي بس دغه ګورئ بس دغه تلفظ چې کوم دی دا ځان سره سیو کړئ دا درته ښکارېږي زه یې درته ښکاره کومه نو ما په دې باندې کلیک کړو نو بره ما ته الریډي چې کوم دی VOICEASS نو دغه اپلیکیشن دی تاسو ته به ښکارېږي زه درته پرې دا نشان ودرومه نو دغه اپلیکیشن چې کله تاسو انسټال کړئ الریډي نو دلته زما سره چې کوم دی الریډي انسټال دی نو زه به یې د دې ځای نه ډایرکټ آفن کوم نو چې زه یې آفن کړم نو ما سره اکثر چې کوم دی دا ډایرکټ آفن شي نو زه دا بندومه د دې ځای نه دا چې کله تاسو انسټال کړئ نو تاسو ته به وایي چې تاسو خپل اکسیسیبیلیټي چې کوم دی هغه کولاو کړئ نو تاسو به وایي چې اکسیسیبیلیټي څه شی دی نو اکسیسیبیلیټي زه درته ښیم چې اکسیسیبیلیټي چېرته وي نو ډایرکټلی چې کوم دی موږ خپل سیټینګ له راشو دا د هر چا په سیټینګ کې چې کوم دی دا موجوده وي نو دلته به موږ په سرچ کې ولیکو اکسیسیبیلیټي ایکسس ما دلته لیکلي دي نو ما به په دې کې الریډي چې کوم دی اکسیسیبیلیټي راواوړي نو اکسیسیبیلیټي دا تاسو ته ښکارېږي دغه اکسیسیبیلیټي دی نو په دې به تاسو کلیک کړئ او د دې ځای نه به دلته تاسو لاندې راشئ دې ځای کې به تاسو ته ډایرکټ وایس ایکسس مطلب دا به دلته ما آن کړي دي اکسیسیبیلیټي نو دې ځای نه بندېږي او د دې ځای نه چې کوم دی کولاویږي نو اکسیسیبیلیټي دغه نشان دی تاسو ته به ښکارېږي د موبایل دې لاندې ایسې کړي نو اکسیسیبیلیټي باندې هم ډېر کارونه کولی شي ته نو دا چې کله ته آن کړې نو الریډي به تا سره په دې ځای کې چې کوم دی دغه شی مې کلیک کړې نو ګورئ اکسیسیبیلیټي دغه وایس به دلته راشي نو دا په اکسیسیبیلیټي کې سلیکټ وي نو ډېر مزدار اپلیکیشن دی دوستانو. که ویډیو مې خوښه شوي نو پلیز د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او لایک وله ورکړئ او کمنټ وله وکړئ او تر بله ویډیو پورې زه ستاسو نه بخښنه غواړم. په لوی علم سپارم. والسلام.